بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، حمد الله على نواله والصلاة على رسوله محمد وآله. فإن أصول الشرع ثلاثة. ورن رؤوس ثمانية بيان کړو او بهم بسم الله مختصر شان خبره کړو او اما بیان هم تیر شوی. نن سبق د بعدو نه دی ځان وخت را رسوي کبه ټیم کې مناسب 25 منټ ډیر پکې نه کیږي نو لګربت بم درته معلومي وخت باندې برازي. اما بعد حمد لله مولوی صاحب لفظ د بعدو چې دی او د قبلو دا ظرف مکان د لپاره استعماليږي او ظرف زمان د لپاره استعماليږي. بعدو قبلو ظرف مکان ظرف زمان د لپاره عرب وی لکه ظرف مکان د لپاره داری قبل دارکا دلته ظرف مکان د لپاره دی ستا کور نه مخکې زما کور دی او داری بعد دارکا ستا د کور نه بعد زما کور دی. نو قبل او بعدو د چا په معنی استعمال شو ظرف مکان. زمان په معنی قبل او بعدو استعماليږي. اگر خلک وي اليوم قبل الغد نن چې دا د سبا نه مخکې ده یا الغد بعد اليوم ندل دغوري بعدو او قبلو د چا په معنی استعمال شو زمان په لنډه دا د قبلو او بعدو ظروف نه دی او په ظروفو کې ظرف زمان د لپاره او ظرف مکان دوړو د لپاره استعماليږي. او تاسو ته معلومه ده چې بعدو لپاره قبلو او غیرو د لپاره درې حالتونه دي. دو حالتونه کې مورب یو حالت کې مبني ده. اکم حالتونه دي که مضاف الیه ذکر وي به مورب ده او که مضاف الیه نه وي ذکر او نیت کې نه مراد نه به مورب ده. یو صورت کې مبني ده چې مضاف الیه ذکر نه وي او په نیت کې مراد وي. لله الامر من قبل ومن بعد من قبل كل شيء من بعد كل شيء دی وکه به مبني ده. نو درې صورتونه کې به دوه کې مورب ده یو کې مبني ده او به چې مبني ده نو مبني بر ضمه ده. بعدو مبني بر ضمه وي عام طور. نو دې درې اعتراضات دي. اول اعتراض به دا دی چې دا خو اسم دی وصل باسمه او کې اعراب دی نو وقار دا چې مورب وي. دویم دا که مبني کې نو اصل په بنا کې سکون دی مبني به سکون کا تا خو مبني بر ضمه کړی ده. او دریم دا چې زه صحیح ده په حرکات مبني کنه به کم اخف الحرکت دی فتحه باغی ولینه مبني کې مسله پوه شولې. نو دا اول جواب دار چې تاویل اصل باسمه او کې اعراب دی منګم منو چې اصل اسماء او کې اعراب دی. لکه اسماء معنی درې معنی واردېږي فاعلیت معنی او مفعولیت معنی او مجروریت معنی او دا درې وړ معنی په چا معلومیږي په اعراب معلومیږي. لہذا اصل کې اسماء او کې اعراب دی. خو کم اسماء چې د مبني اصل سره مشابهت ساتي نو به مبني کیږي. او مبني اصل څو دي؟ درې جمله حروف او ماضی او امر حاضر معروف دا درې مبني اصل دي. څوک چې دې سره مشابهت ساتي هم مبني نو بعدو مشابهت ساتي دغه درېو کې د حروف سره مشابهت ساتي. څنګه حروف کې احتیاج پروت دی معنی نه ورګي ترڅو پرې اسم یا فعل سره مرګري شي او بعدو کې احتیاج دی ځکه دا مضاف الیه ته محتاج ده کم چې حذف د نیت کې به مراد ساتي. یو صورت کې مبني ہوگا ندی وجنه مورب شو مبني شولا اگر کا اصل باسمه او کې اعراب دی. زمي اعتراض دا کړو چې مبني کې نو به بسکون مبني کا ځکه حرکت دا سکون چې اصل هغه بنا اصل په سکون سره. جواب دار چې کوم مبني اصل دی نه هغه کې اصل دار چې مبني دی په سکون سره. دا تا چې کوم حکم لګاو چې په بنا کې اصل سکون دی نه دا په کوم مبني کې دی کوم مبني اصل هغه کې او کوم چې عارضی مبني مشابه مبني اصل سره نه هغه کې به سکون اصل نه دی. به دریم دا اعتراض چې بعدو مبني کې نو فتحې سره مبني کې کنه مضمه سره والی کې په دې خبرم پوي. دا غي جواب داو چې دې کې یو بیر تخفیف وشو مضاف الیه دي حذف کړه بعدو قبلو دا لازم الاضافت دي او دین یو بیر مضاف الیه حذف کړه نو تخفیف بکراله. نو اوس که چېرې موږ ولا خف الحرکت فتحور کړو د سن چې بروالزي
څه به یو تخفیف راغلی بل تخفیف هم راشي او شی څومره سپکیږي نه عمره برازینو یا زه دومره ډېر تخفیف پکې نه کوم لږ زما به بکیدو چې ډېر درون هم نه دی خیره او برکې الوزیم نه دا قانون دی خیر جدید سین چې کوم چې سپکي نو هغه برکېږي ګرمي چې کله ډېره شي باران کېږي که نه هوا نرمه شي چې نرمه شي بره شي چې بره شي دا ځای نور یخ هوا ته کولاو شي هغه رامخکې شي بیا خپله باران چالو شي برحال به اما بعد حمد الله لفظ د حمد رالی ولا دا خو متن دی لږ شنواس په کې کوو صحیح ده حمد کې اب دو باسه کوو د حمد تعریف کوو به د حمد د مدح او د شکر سره کوم اختلاف دی بلندو معنی ویو مولوی صاحب حمد په لغت کې د چا اوصاف حسنه بیانولو ته ویل کېږي تعریف کولو ته او اصطلاحي تعریف به تاسو ټول درځي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمتا كان او غيرها نعمت یو که غیر نعمت نو درې الفاظ پکې رال هو الثناء یو ثنا ده یو بګي جمیل را لې بګي نعمت را لې ثنا چاته ویل کېږي خپل درې معنی دي کله ثنا استعماليږي اظهار د صفات کمالیه باندې لفظ ثنا راشي او مراد ته نسوي اظهار د صفات کمالیه لکه مون الله جل شان دا دوا مونږ یو کنه حدیث کې ثابت ده لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك دلته ثنا مراد اظهار د صفات کمالیه و دي معنا دا ده چې موږ نشو کولای چې موږ اظهار وکړو ستاره صفات کمالیه لکه څنګه چې تکي نو کله د ثنا د شابه من راضي اظهار د صفات کمالیه ځم کله ثنا د مطلق اوصاف بیان کې راضي بیان د اوصاف کوي چې هغه د خیر یو کړي شر وي حدیث کې راضي من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار حدیث مورد لیت چا چې تاسو خو صفات بیان کې بس جنت له واجب شو که چا باندې بدوي وي جهنم له واجب شو دلته اثنيتم سره شرن صفته ولګي د مطلق صفت ته ویل کېږي شر مر سره لګي او خیر مر سره ویل او کله ثنا ذکر باللسان د باره استعمالي کې ذکر باللسان هو الثناء باللسان هو الثناء معنا د ذکر باللسان به اعتراض راځي چې ثنا معنا ذکر باللسان چې دلته نه لګي لکه ثنا موږ د حمد تعریف څه کوو ثنا باللسان نو ثنا کې ذکر باللسان دی باللسان مر سره دی دا چې معلومیږي دا باللسان لفظ به زائد دی بس هو الثناء الجمیل اختیاری وکارو داغه جوابدار هو الثناء کې چې کوم ذکر باللسان معنا د موږ به تجرید کړي تجرید به تاسو به جنې کړه چې د لفظ مرکب معنی او ته د کټ کې یو به بری دی نو هو ثنا معنا ذکر باللسان نو موږ د لسان کټ کو صرف ذکر وکي پاتې شو معنا شو هو الثناء باللسان معنا ذکر باللسان وسخبل رست ذکر شو معنا پوه شو به بده اعتراض راځي چې ته ثنا ذکر باللسان ته وای نو به خو الله ته نسبت نه کیږي حالانکه موږ الله مبارک کې مو ذکر الله وکړو قرآن کې بیان شوی دی داغه جواب دار چې ولی نه کیږي سوال مې پورا نه کو ځکه چې د الله د پاس الله جل شانو د بار لسان ثابتول دا جایز نه دي نو د څنګه نسبت د ذکر د ثنا الله پاک ته کې نو یې کما اسنی تعالی نفسک د ثنا نسبت چاته کو الله جل شانو ته کو ولان کې ثنا معنا تاسو وکړه ذکر باللسان نو الله جل شانو خو منزه د لسان نه دی داغه جوابدار چې د لسان نه مراد د وخت ټکړه نه ده بلکې قوت تکلم مراد ده او قوت تکلم نه مراد ده چې یو سړی فیضان د معنی کې په داسې انداز معنی چې هغه په شعور لري زوی ما دا ته مراد ده د نسبت الله ته کول شي الله چې څوي یو معنی خلکو ته ورګي لکه مثال منځ وکي اقیم الصلاه معنا سره مفهومي منځ کول دي دا چې خلکو ته ورګي الله به شعور هم لري برحال به من ویل هو الثناء باللسان على الجميل جميل لفظ راغله نو جميل وصف د ذات واقعي زید جميل او د عرضم صفت واقعي خلکو شیمه جميله افلانی عادات اخلاق چې کوم دي دا جمیله دي به ور پسې من ویل هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمت راغله نعمت چې د انعام ته ویل کیږي هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري دلته چې کوم نعمت ده نعمتن کان دلته بکسر النون ده ک نعمت بکسر النون چې شنو چاته ویل کیږي انعام تا
او بفتح النون چې شي نعمت نغه به څوک خوشالول ته ویل کیږي خو څوک خوشالول او نعمت صرف خوشالي ته ویل کیږي برحال به د حمد په مقابله کې بل شی دغه ته ویل کیږي مدح چاته هو الثناء باللسان على الجميل هغه د څنګه هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وکنه د حمد هغه کسره هو الثناء باللسان على الجميل دیو سری اوصاف حسنه بیانول دیو خو صفات په وجه بس اختیاري ټکو سم وي کې اختیاري وي او غیر اختیاري وي په دې کې تاسو سوچو کې نو مدح نام شول د حمد کې دیو سری هغه اوصاف بیان شي دغه په اختیار کې وي او مدح کې کبي اختیار کې وي او کني وي مدح عام شول او حمد خاص شول دیو جنا مدحت اللؤلؤ ویل شي ځکه هغه په اختیار کې د حسن نوي د ملغلري حمدت اللؤلؤ انا شویله دې بوېږي به اور پسې شکر دې شکر چاته ویل کی فعل ينبئ عن تعظیم المنعم دی لغوي معنی ده هغه فعل ته ویل کیږي چې خبر ورکړي د منعم د تعظیم نه او اصطلاحي تعریف صرف جميع ما انعم الله به على عبده الى ما خلق لاجله صرف جميع ما انعم الله اړول د ټول هغه نعمتونو چې الله په یو بنده باندې کړی وي چاته اړول الا ما خلق لاجل سره بار چې الله پیدا کړی دا سره اذا الله کوم نعمتونو درمانی کړی هغه الله ته سره بار پیدا کړی هغه ته اړول مطلب عبادت کول دا شکر کول دي ذکر کول دا شکر کول دي نبی په حمد او شکر کې څه فرق دی تاسو ټول ته معلوم دی دي کې عموم خصوص من وجهین نسبت دی حمد عام دی یو اعتبار سره او بل اعتبار سره څوک عام دی شکر عام دی هغه څنګه حمد کې چا در سره انعام کړي او غني کړي بیانول شي او شکر کې تاسو سره به انعام کړي دا به لازمي ده او به حمد یو اعتبار سره خاص دی غدا چې صرف باللسان سره او شکر کله بلسان سره می او جنان سره او ارکان یعنی په زړه سره وي او په اعضای ظاهری سره وي او په جبي سره کې دي شي خو ګره یاد ساتي کله کله حمد په دې معنی راځي توضیح کې دې بیان دی شروع خطبه کې و اما بعد حمد الله على نواله لفظ د الله راغلی موږ د دې بیان کړو او لفظ د الله کې مونږ چې خلک اختلاف کوي ښا څنګه چې څوک ذات د الله او په صفاتو د الله جل شانو کې اختلاف کوي دغه شان په نوم کې په دې په نوم کې بده کې اختلاف دی چې الله د عالم دی او کنه دی هیڅ شی دی نو څوک دا اسم عالم دی ذات د باری تعالی د پاره څوک کوئی صفت مشتقه ده او څوک کوئی اسم جنس ده د دې وړ کې فرق دی ښا کله چې یو لفظ وځي شي په مقابله د یو معنی کې چې عام طور ته موږ اسم وایو کنه عالم ورته وایو به دې درې صورتونه دي یا با خارج کې دې سره په سر یو فرد ویل کړي زیات خارج کې یو فرد دی یا به خارج کې افراد ډیر وي او ذات به کې هم ملحوظ وي دې ته ویل کېږي اسم جنس به خارج کې افراد ډیر وي ذات به کې نه ملحوظ به وته ویل کېږي صفات مشتقه دلته بده کې اختلاف دی د شی خو صحیح رائے دار چې دا اسم عالم دی خیر ذات باری تعالی لپاره مونږ ویلي شرطازی باواری سره برون هوا اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكماليه ده څه ده کنه به اما بعد الحمد لله علی نواله نوال اتواغانو ته ویل کیږي ور کړی تا پس د حمد د الله تعالی نه کم حمد چې کم د الله په اتواغانو باندې شوی او پس د صلات علی رسوله چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه په آل باندې دی دینه بس خبره ده فإن اصول الشرع دغه سره به لګو والصلاه تلک بروغری ونسب صلات تاسو اورئ د صلات دوه معنی خلک لغوي کوي وې صلات په لغت کې به دوه معنی استعماليږي یو معنی صلات دعا ته ویل کیږي او دویم وې صلات ویل کیږي سورین کو حرکت دینا خلک وې کوناټي خوځول دا دواړه معنی وی لغوي دي آیات ساتي اصل کې دي کې د جمهور او د امام زمخشري اختلاف دي جمهور وې صلات د صلی یصلین دي اصل کې صلات صلوتن دي صلواتن او حرکت الام لور کو یقول ولا قاعده ده ابه و ما قبل فتح بالی بدل شو صلاتن ته جوړ شو لکه زکات هم دغه شان دي
خو زکات او صلات کې د تفخیم د اظهار د لپاره او باقی ساتي خلک کې چلی کی دې لپاره چې تفخیم دې کې اظهار د تفخیم کې د دیوالي او باقی ساتي لیکلو کې خلک صلات کې چلی کی یا زکات لیکي وو بکی کنه کني لیکل د ضرورت نشته قاعده ته کواله نو جمهور وای دا د صلوتن ماخوذ دی صلی یصلی معنی د دعا سره لغوي معنی دعا ده ان صلاتك سكن لهم ان دعاءك سكن لهم قران کې الله وایي دعا په معنی استعمال دی او منست صلات زکه وایي چې دام په دعا باندې مشتمل وي لہذا منست صلات ویل د دې ویل کې تسمیه الکل باسم الجزء بهرحال د جمهور بنظم باندې دا د صلوتن یعنی صلی یصلین ماخوذ دی او معنی سره دعا ده او زمحشری وایي چې نه صلات چې د صلا ان ماخوذ دی صلى يصلينا صلى صلاه ان او صلاه ان وسكناتو خذول ته ویل کیږي امون ستمزه کوي چې بده کې مخزيږي نو بهرحال به چې الله ته نسبت شي صلات نصتی مراد وي رحمت کامله او چې بندګانو ته وشي نو استغفار ته مراد وي طلب رحمت څه ته مراد وي طلب رحمت یعنی دعا ته مراد وي او چې طيور ته وشي نو به دي استغفار مراد وي کنه تسبیح مراد وي فرشتو ته وشي نو به استغفار مراد وي اوس ساوجي کې تازه ویلو کم شی په ذهن کې یاد ساتي به یریږي به علی رسول فعول وزن دیکھا فعول وزن منګه یو کتاب دی نو میرانیر شد صرف کتاب د درې مدرجه کې پڑھاویږي مراح الارواح هغه کې لیکلي فعول وزن کله د فاعل په معنا راځي او کله د مفعول په معنا راځي ښا وب کې لګو وګدا مسلب سے نور موږ د کړی ده بهر حالت د فعول وزن دی او معنی د مفعول د رسول په معنا د مرسل سره دی او مرسل هغه رسول هغه پیغمبر ته ویل کیږي کوم چې الله پیغمبر جوړ کی راوی لګي او سره نه شریعت امور کی د مقابله کې نبی دی چې هغه صرف الله پیغمبر جوړ کړی نه وي شریعت کتاب ور سره نه وي محمد و آله محمد اسم مفعول صغرا معنا استایل شوی د نبی علیہ السلام اسم عالم دی اسمانونو کې احمد دی پزما کا معنی محمد دی تورات کې احمد دی او انجیل کې محمد صلی الله علیه وسلم و آله ال بعض خلک کوئی اهلون دی او بعض خلک کوئی بعض خلک کوئی د اهلون راوته دي دلیل اوهیلون دی تصغیر د چواله نه الته کې هاشته بدل کې چې اصل کې اهلون دی بعض وی چې نه آل یقولون اصل کې راوته یعنی آل باصل کې اهلون دی وای ایو حمزه د امنه قانون د وجنه بالی بدل شو آل ته جوړ شو هغه اسانه خبرې زه به ورته ریګه موږ خېلمي زوګ د اهلون نه دی حمزه با الف بدل شو ها با الف بدل شو آل ته جوړ شو څوک د اهلون نه دی حمزه با الف بدل شو آل ته جوړ شو او به آل او اهل کې فرق هم خلق بیانې آل چې دا خلق هغه چاره باره ویل کیږي چې شرافت وی ورلا که دنیوي او اخروی وی او اهل که شرافت وی او کنه وی دوړ لپاره استعماليږي کوس آل فرعون ویل چې ځکه غي دنیوي شرافت آل محمد صلی الله علیه وسلم ویل چې اخروی او دنیوي دواړه او اهل عام دي او څوک بل فرق هم کوي وای آل چې دا د ذویل قول د بار راځي او اهل دواړو د بار راځي او بل فرق هم خلک کوي آل راځي د مذکر د بار او اهل د مذکر او مؤنث دواړو د بار راځي دلته د آل نه څوک مراد دی محمد و آله شیعاګان وی دلته د آل نه مراد پنځه کسان دي ښا پنځ تن پاک ته مراد دي علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها حسن او حسین او بل څوک دي نه څلور ته مراد دي ښا پنځ تن پاک دي خو یو نبی له سم د خپل ذکر شو او څلور ته نور مراد دي دې ورسېدل او صحیح رائے دار بس د آل نه مراد هر متقی سره دی څوک چې متقی له غال د نبی له سلام دی کله من څنګه دی فهو آل وغال د نبی هر تقی چې د آل د نبی له سلام دی فإن أصول الشرع بس هم دمران بس پوهه شلې په اجي بل طرف ته